هغه کم وخت دی چې د جمعې په ورځ باندې الله رب العزت په هغه ګړۍ په هغه وخت کې د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. څنګه چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت داسې دی چې په دې باندې الله رب العزت د خپلو بندګانو ټولې دعاګانې قبلوي. او په دې کې د علماء کرامو څه نظر دی او علماء کرام محدثین په کم وخت باندې متفق دي. لہذا د دغې په باره کې به تاسو زه ټول معلومات په دې نننۍ ویډیو کې در کومه. دغه ویډیو مکمل وګورئ او دغه وخت چې کوم خاص مخصوص وخت دی دا معلوم کړئ او په دغه وخت باندې د خپل رب نه دعاګانې غواړئ. الله رب العزت به ستاسو دعاګانې ضرور قبلوي ان شاء الله العظیم. ګڼ شمېر حدیثونو کې دا راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت داسې دی چې په دې باندې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. په دې کې 40 اقوال دي، 40 اقوال دي په دې حدیث کې، خو د دې تعین نه دی شوی چې دا به کم وخت وي. آیا دا د سحر وخت دی، دا د خطبې وخت دی، دا د مازدیګر وخت دی یا د چاشت وخت دی؟ د وخت تعین پکې نه دی شوی. لہذا اکثر علماء کرام وایي چې د جمعې ټوله ورځ د عبادت دپاره د دعا دپاره خاص کول پکار دي. یعنی ټوله هفته د انسان مصروفیات، کار روزګار، څومره چې معاملات دي د زندګۍ دا دي کوي. د جمعې په ورځ هر مسلمان ته دا پکار دي چې دا د عبادت دپاره چې دا وقف کړي. زمونږ د اکابرینو، زمونږ د مشرانو، د اسلافو هم دا طریقه وه چې هغوی به د جمعې شپه او د جمعې ورځ دا به د عبادت دپاره خاص کوله. هغوی به غسل وکړو، خوشبو به یې ولګوله، یو مخصوص لباس به د جمعې د شپې دپاره هغه به یې واچولو، بیا به د هغې نه پس د درود پاک په ذکر کې دغه رنګې په عباداتو کې به مصروف شو. نو لہذا راځم هغې طرف ته چې هغه وخت به کم وي چې الله رب العزت به زمونږ ستاسو دعاګانې پکې قبلوي او هغه وخت په هغې باندې د علماء کرامو څه نظر دی. څنګه چې ما تاسو ویلې چې 40 مختلف اقوال دي په دې کې. په دې کې چې جمهور کم علماء کرام دي، محدثین حضرات دي، هغه چې په کوم خبر او په کوم وخت باندې متفق شوي دي. لہذا هغه وخت چې دی هغه د مازدیګر مونځ نه واخله تر ماښام مونځه پورې. یعنی مازدیګر مونځ چې وشو دغه وخت نه دغه وخت شروع کیږي او د نور تر پریوتو پورې دغه وخت چې دی علماء کرام اکثر په دې باندې متفق دي چې دغه د دعا د قبولیت چې کومه ګړۍ د کوم وخت دی هغه دغه وخت دی. لہذا مونږ او تاسو پکار دي چې د جمعې په ورځ باندې مونږ او تاسو ټوله ورځ د عبادت دپاره خاص کول پکار دی. خو ها که زمونږ او ستاسو مصروفیت ډېر زیات وي او بل طرف ته زمونږ دام زړه وي چې یاره زمونږ دعا قبوله شي او هغې ګړۍ هغه وخت ته مونږ ورسېږو چې هغه باندې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. لہذا د مازدیګر مونځ هم چې وکړو، د مازدیګر مونځ نه مخکې ټول کارونه راغونډوئ، مصروفیات او کارونه یو طرف ته کوئ. مازدیګر مونځ هم چې وکړو په خپل ځي باندې کښېنئ او درود پاک وایئ، درود پاک وایئ. کله چې د نور پریوتو ته داسې 10-15 منټه پاتې شو په دغه وخت کې چې دی لاس اوچتوئ، الله رب العزت نه دعاګانې غواړئ، خپل مشکلات الله رب العزت ته مخې ته کوئ، خپل تکالیف الله رب العزت، خپلې بیماریانې الله رب العزت ته مخې ته کوئ. څومره چې ستاسو ضروریات دي الله رب العزت نه غواړئ، د الله رب العزت نه د مغفرت طلب کوئ. نو ان شاء الله العظیم چې الله رب العزت به ستاسو ټول هغه کارونه چې کوم تاسو غواړئ چې وشي هغه به هم الله رب العزت